جبل شديدا مصيبت لنا سقي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دا بهترین کلمات دي. دور جبريل مقصد تنفيذ إلى قضاء الله. دیم جبريل مقصد رجاء ثواب الله. وايدي دغه مصیبت والا وايدي إلا لله. من الله په قبضه کې او د الله په ملکیت کې او الله پاک مالک دی. کوئی فار په ملکی کوئی فشا مقصد چې زون فقط الله رضا ده چې الله ته فیصله کوي دا وزیر علی واقع کبور فلان لا واقع کباغ لا واقع کنور تکالیف لا الله قضا رضا في رضا بقضاء الله. بری جملے کے مقصد دار الا لله. مگر الله په اختیار کې دا الله په ملک کې او دا الله په قضا و رضا. دیم جملے کے مقصد رجاء الثواب و الا الیه راجعون. مگر الله تو واپس کی ذکر کې زموږ به دې چې الله موږ له ثواب راکړي. اور جملے کے مقصد رضا بالقضاء و دیم جملے کے مقصد رجاء الثواب. ایمان د دې درمیان کې الا لله دغه سبب د فرض اجر ثواب ګرځي. الا لله و انا الیه راجعون. موږ یو د الله په ملکیت کې د الله په قضا زموږ رضا ده و الا الیه راجعون. موږ د الله ته واپس کیدل کړو امید کوو ثواب د الله نه چې الله موږ له دې مصیبت اجر ثواب راکړي. عبد الله بن عباس فلار کې روانو او په څلې باندې سورو ورته خبر ورکړه چې استا ورور وسم بن عباس وفات شو. سب د څلې نه ګشو درکات مونږ وکړه انا لله الا الیه راجعون. او درکات مونږ کوو دا ویل یا ایه الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. آیات ورسو یا ایه الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. او بعد روایت کې دی بل معونتان سبهترین د معاملې دی په دفر مصیبت کې یو صبر او بل مز کول. بهترین دی بل معونتان ډیر بهتر د معاملې دی په صبر په دفر مصیبت کې. او دا ویل الا لله و انا الیه راجعون. صبر د دې قسم صبر چې دا قسم صبر وي چې تنفیذ الی قضاء الله وي رجاء ثواب الله وي. دا څه صبر دا څه خپل صبر نه هغه صبر چاوي کې تنفیذ الی قضاء الله وي الی قضاء رضا بقضاء الله او دار کې رجاء ثواب الله. صبر د دې قسم صبر کول کول اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. بخاری ذکر کوي په حواله د عمر رضی الله عنه باندې نعم العدلان و نعم العلاوه. سبهتر ځان دي د اجر یو هغه 60 وی او 60 ځان دي کوم دي کړه یو طرف تاوی ته یو عدل ویل په بخلو کې په عربی کې په صوت ونده وی او د بل طرف ته بل انده وی نعم العدلان. او علاوه په عربی کې سرماری ته ویل کې په صوت کې چې پاسه څه ګټه پرته وی نعم العدلان و نعم العلاوه. څخه سات و انډي د جاجر او څخه سرماری دا یو انډه د اجر. اولئک علیهم صلوات من ربهم دا یو انډه د اجر. اولئک علیهم صلوات من ربهم پدغه سره باندې شابه سه د خپل رب لا شر قران نور الله برکته ما داسې معنا کوله با محاوره چې هغه مخلوق خلق پیږي. ځکه مفسر معنا کې الصلاه والحسن صلوات معنا څه کوي الصلاه المغفرت والصلاه والحسن. نو پښتو کې دې څه وایي شاباش شاباش یې تکړه سره یې کړه شاباش. ځکه ما معنا دا کوله نور خو مفسر دا معنا کې صلوات المغفرت والصلاه والحسن معافي د ګناهونو او شاباش سره د صفات خاصه. نو دا غیر په بهار کې شاباش څنګه چې کاروي کړه شاباش شاباش تکړه سره یې کړه. اولئک علیهم صلوات من ربهم. په دې قسم صبر کول کماره شاباش وي الله چې شاباش چې صبر وکړي په دې تکلیف باندې په دې باندې شاباش دې او مغفرت دې طلب خپل رب له رحمه او زیادت په حسنات کې ورحمه او رحمت الله دا دعا دي شو سرباره. اولئک هم المهتدون. دا علاوه شو سرباره شو اولئک هم المهتدون. دا قسم صبر کول کې بس منار باندې روان دي په دنیا کې. اولئک هم المهتدون. دا کسان بس منار باندې روان. دا هم اعتراض دا به اعتراض تاسو به چې طواف سوا د بیت الله نه بل کاروا دي تاسو چې صفه مروه طواف کوي. د جواب حاصل د جواب دا خو په امر د الله دی په حج او عمره کې لا ته چې کوم جارګي طواف کې وکه وجه تنص قران کریم وکه وجه د حدیث چې کوم حدیث کې راغلی کوم قران آیات کې راغلی چې جارګي طواف کا به فلا بر تب کوه چې دا د شی مریض ته بر فارغ دي دا د زړی د فارغ دي نور شرکیات بیت افریقیا چې راغلی دی په دې جواب نه سي طواف به ترتب د دې آثار به چې راغلی چې دا زړی د فارغ وزره جو ګرځي زړی کوي وزره وګرځي شی مریض ته به کته کوي الا الصفا والمروه من شعائر الله. یقینا صفا مروه غونډی دا علامات دین د الله ردی. اول حج البيت او تبر فناجر علیه حدیث کې را دي انس رضی الله عنه ماری مګ چې کب اوس او خزرجو داغي د منات عبادت کاو داغي هغه مشرکی کې مشرکین دې نه سبا کې موږ مسلمان نه کوو داغي د صفا مروه دا طواف کړی غاړو دا بیزتی نه مراد
د مراد به ذاتینا چې دا هغه د بل چا عبادت منګو کو الهي د خپل الہ باطل په عوض کې د بل الہ باطل عبادت نه کاوه. نن سبا کلمه کو مسلمانان چې دعوت کوي د الہ حق په مقابله کې د الہ باطل عبادت کوي. د غیر الله پر باری چې هغه سوا د الله رب چاته وی حیا او تنور دي باریک نه په نقصان غیر الله غړي لا کلمه کو مسلمان هغه مشرکین د الہ باطل په عوض کې شرک بد غاړو چې بل څه کو شرک کوي د الہ باطل سے بل څه شرک کول. نن سبا کلمه کو مسلمان د الہ حق کسرا مخلوقات شریک کوي په نظر کې اوسه شریک کوي په معنا کې اوسه شریک کوي په ملکیت نه په نقصان کې اوسه شریک کوي. کم شرک د چې دینه فاتره په شان د غیبانه وما بالقريه الا ولها الهه تعبد غریب ساوکار مخ کې شاول الله رحمت الله علیه وما بالقريه الا ولها الهه تعبد. نو کله چې اسلام راغی د مخ د نبی رسول الله تاسو کو چې په زمانه د جاهلیت کې حضور عقیده دا و چې اساوه د منات د صفا مروه تعظیم غره خو وسه در الله تعالی الا صفا والمروه من شعائر الله. صفا مروه د علامات د دین د الله لري یادګارونه د دین د الله لري شاعر جبر شیخ د علامه او یادګار د دین د الله ته ویل کی دا د علامات او یادګارونه د دین د الله لري. ومن حج البيت الا جائز ده ومن حج البيت او تبرا حج او بیت الله یہ عمره کولا شیخ منافری ماری چې طواف کې د دوالونه د مرتبه په حیثیت باندې اقوال مختلف دي چې صفا او مروه طواف څه حیثیت لري په حج کې. د شوافی او د موالک مسلکدار چې لا فرض دی رکن لکه څنګه چې طواف زیارت دی. د احناف مسلکدار چې دا واجب دی په ترسا مطلق درجی او دم لازمیږي. احنابلو ته متصب درجه غیر سنت دی. دا به سره اختلافي ده په مابین ولیکن ثابت دی یا مستحب او یا واجب او یا فرضیت. حدیث کې راځي آیات عروه ام المرید افیش کو عاشر رحاتا الا الصفا والمروه من شعائر الله فلا جبل حج اذا يعتبر فلا جناح عليه التوافهما. اغه تفوز کې د ام المرید الله چې زما خو زه ته دار عزیز دی آیات چې طواف او د صفا مروه ضروری دی جائز وي لیکن ضروری ہے کہ فلا جناح لا جناح بالسمری کی فی باحت کې نشته ګناه په دې ورته طواف کې دوه وی کې چې لا ضروری امر نه دی بلکې صرف مباح دی او دې څه قداري. دا ساده ته کمراب راغله دي چې نفي د وجوب دا برابر دي دا خبر راغوي لا به وخت ذکر کتا کې فلا جلا عليه دا ویل نه دا خبره دا آیات د صاحب برابر مستقیږي چې هغه نفي د وجوب دا او صرف اباحت دي داغه عقل او عبیت تو ګرځول بني وکړه چې دغه برابر کې صاحه تک راغله چې نفي د وجوب دا فقانه چې دا په مرفي داخل وي فلا جناح الله توف بهما او دا داغه نه حق عقل او کمال علمي ځکه دا قاعده ده لا جناح چې کله په المثبت داخل شي لکه په دې مقام کې تعارض له وجوب ته د استحباب ته او نفي د استحباب او د وجوب ته البته چې کله دا داخل شي په پیل مرفي باندې دلالت پر د وجوب باندې کوي. مثال دغه ته الله جناح ان تصلي الظهر الله جناح ان تصلي العصر لا نشتره گناہ په تعامل چې مند ماسخیم کې مند مازیګر کې الا لا جناح نوافل ته چې په مرفي داخل شي نو نوافل ته مستحبات ته واجبات ته په مثبت داخل ټول ته شامل دي په صورت د اثبات کې لکه واجبات دي که فرایض دي که مستحبات دي حتی که مباحات دا غیر ټول په قول کې لا جناح ګناه نشته. دا مثبت په صورت کې دا واجبات او فرایض شامل دي دلالت په یو چیز نه کوي دا د خارج د بيد مسلې مساوات چي او چې په بیل منفي داخل شي د بيد دلالت لکته الله جناح لا جناح الله تصلي الظهر لا جناح الله تصلي الظهر نفي وجوب باندې کوي دا ول چې په مثبت داخل شي نفي تعارض وجوب ته نفي وجوب ته نو چې مستقل مقصود نفي وجوب فقار چې د کې فعل منفي الله توفا او کله چې فعل مثبت داخل کړي قران نه معلومیږي نفي وجوب البته وجوب یا فرضیت یا سنتیت لکه من قفار ذکر کړ دا خارج د بے معلومی ایما دا مسئله به اجتهادی را الا صفا والمروه من شعائر الله صفا مروه د یادګارونو د دین د الله رضی فمن حج البيت راځي او مقصد اغرت مزعوم د نصاراو په زمانه جهالت هغه ګناه ګڼل نو ګناه فکر نشته د دې وجه فضیلت صبراول فمن حج البيت او تمنا حج کو بیت الله یا عمره کو فلا جناح علیه الطواف بهما نشره ګناه فقط بر ثواب کې دې دوړنا ومن تطوع خیر چاچی زیاد وکړي کای لرا فإن الله شاکر علیم اذن الله دې شکر
قبلون کې دعوا شاکر قبلون کې دعوا د انسان په فهم د انسان باندې هر کله مسله برهنه شو ثابت شله چې مسله د رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او رد شبهات المشرکین وشربت والزجر كيد فارد الكاتبين دې مسله ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب یقینا کسان چې پټي هغه احکام چې موږ را لګري دي د واضح دلایل او د هدایت من بعد ما بيناه للناس في الناس فصل چې ما کوم بیان کومه دا ما انزلنا د احکام خلق ته په کتاب کې اولای ګرل چې واضح مسله چې ثابت تا او هغه په سر کې جواهی اعتراضات باندې د فقيه او انکار ته کوي دا کسان چې لري الله د خپل رحمتنا ولو الله دا کسان چې په دې باندې لعنت دې دعا د لعنت په دې باندې کې لعنت ویل کې کاغه فرشتي دې انسانان دي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا توبه شروط تعریف دوباره الا الذين تابوا یو شرط په قبول توبه کې الا الذين تابوا چراو ګرځي د ګنانا دې واسو کې خپل عمل را درې وبينوا بیان وکړه خپل غلطیا په منبر باندې دلته کې دوه شرط ذکر کړو او درې شرط او رسول روات باندې عمران کې اته نمبر اتم غره دلته کې ذکر د بیانو نشته سورۃ آل عمران سورۃ آل عمران اتا نمبر 8 چاند کې صرف قابو واصلحوا وي او بیانو به کې ذکر کوي اتا نمبر 8 الا الذين اتا نمبر 8 الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا بين ذکرک الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا نقطه جون کې په سورې بقره کې خطاب دی يهود سره هغه علماء د عالم د توبې لپاره دې شرط دی یو ګناه پر خودل بل عمل صالح کول بل په منبر باندې بیان وبینو اذن کې خطاب د علماء سره سوارا پر نسبت دغه باندې جهاله د دې وجه صرف بیانو ذکر کاوه د حاصل چې یو د توبه د عالم د توبه جاهل د توبې د عالم د لپاره درې شرط دي داغه لپاره یو شرط چې توبه وباسي تابو چې دا ګناه پریږدي درې مسله او خبر شروع کی او درې مبینو د خپل غلطه بیان وکړي ځکه خلک د تابعدارو چې د عالم څخه کایسه دا خبره کوي دا داغه تابعدار په دې غلطه کې ګرځي چې بیان وکړي چې مخکې مسله غلطه کړې و علمه توبه قبليږي وبینو بیان کې په مرمان فولائک دا کسان چې توبه علیهم قال التواب الرحیم او دا امیر توبه لپاره صرف د شرط بیان د زرد شری الا الذين تابوا من بعد ذلك چې رجوع وکړه د ګناه فسدي له وسوکي غفل عبد فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم کله الله ته مقبل او مهربان إن الله غفور رحيم تابو او بنا توبه د منافق د توبه لپاره به ضرور شروط ذکر کړي وګوره سورۃ النساء شپږ سره ختم نمبر آیات چې د منافق د توبه لپاره به ضرور شروط دي یو سورۃ شپږ سره ختم نمبر آیات سورۃ النساء الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا يوصلوا شپږ سره ختم نمبر 8 الا الذين تابوا الا المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافقان فلا تبخيك من جهنم لا ولن تجد لهم نصيرا او الذين فارسوا كبلاني الا الذين تابوا يوشد اغا ساجد بهم سرد منافقتنا واصلحوا كيك خپل عمل رات دیم شر دریم واتصبوا بالله مغول ورغلی فدید الله په کتاب د الله باندې څلورم شرط واخلصوا دينهم لله خالص خپل دین د فاد الله فولای کبان مؤمنین عربی حساب شروع بنا رسول فولای کبان المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما دا درې شرط لپاره توبې عالم الا الذين تابوا جاءوا قرض دلا کار عملنا واصلحوا او هي غفل عمل را وبينوا بیان کړه په غلطه فورایک دا کسان چې مهرباني وکړو عليهم مهرباني وکړو په دې باندې عظیم توبه قبل ان کې مهربان الا الذين كفروا وماتوا وهم كفار دنیا کې توبه قبلي کې په آخرت کې مهرباني قبلي الا الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين اګه سان جو کومه کړی د بلشوی دي حالان کې دي کفر په کفر باندې دي دا کسان چې په دې باندې لعنت الله دې فرشتو دې ټول خلق له خالدین فی همیشه دې بلی لعنت کې همیشه په دې جهنم کې چې سبب دا لعنت دی لا خف مالو العذاب سبب مرګ شي دې عذاب دې ولا منذرون بدی ته د مهلت ورکړي شي دا دو مزبور ثابت شو یو مسله توحید دې مسله رسالت الله تتمه ما سبق رحمت تتمه ما سبق جالس آیاتونه ذکر کې پته تمبه
کې څومره چې عمر د نبی رسول الله صلی الله په مکه معظمه کې جان استاد تر کړیو د مزمور د مسلې چې ثابت شي مسله توحید د مسله رسالت په دې شبهه سره وځه تدمر دوه مزمورینو عادت مسلې توحید د زیات تاکید لپاره الہکم الہ واحد او په دې باندې اتد الله کړیا داوري د مسلې مقصد دا یا ایو الله سبحانه اصل مقصد دا جلاک نمبر الحاجات کې مقصد د عبادت صرف یو الله دی او د دې مقصد دا الہکم الہ واحد جلاک د رسولیات یو الله دی څنګه جلاک نمبر الحاجات کې یو الله دی دار جلاک د رسولیات یو الله دی و الہ په دې باندې اتد الله عقلی ذکر کړي اتد الله عقلی بالترقی د ما سبقنا او بیا ذکر کړي تبریہ زجر للمشرکین تبریہ په باب د عابدین او معبودین او د تابعین او معبودین کې او نفر شرک پیډي پس شرک اعتقادي ماخذ یا ایها الناس قلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان وذكر التحريمات للعباد او دې رد رسول العباد ماخذ یا ایها الذين يا الا ما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به رد شرک فعلی بذمه تحریمات العباد چې مدیات په قبضار باندې حرام دي حرامي دغه حرام دي او رد رسول العباد چې بندگانو تقارض باندې کوم نظر بدل شي دغه چیز حرام دی او نازل د دین د خارج دی دا د فارض دی به د ما سبقا الہ و الہکم الہ واحد بدغا تاسو بدغا موږ مسله د اولویت اصول کې ذکر کړی و او ګډ ماخذ او موږ ذکر کړی و چې دا تقریبا ډیر زیات دا مسله په دې اړه راغلی دا و الہکم الہ واحد بدغا تاسو بدغا یو دی الحق د مستحق دی عبادت صرف یو الله دی لا اله الا هو نشره بذوق لاګ دی عبادت او مددگار کا سره دروا مگر یو الله الرحمن مهربان دنیا دی او مهربان آخرت دی درن الا فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار کله بدی فلاش اسمان او زمګه کی یو دلیل واختلاف الليل والنهار فسورات دو شپې د ورځې کې چې ورځ دې شپه راځي شپه دې ورځ راځي یو معنی د اختلاف د واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې د ورځې کې چې کله ورځ لړ دی لکه د جبې په موسم کې شپې دی وی کله د عکس ورځ دی وی لکه د وړي موسم کې شپې لړ دی شپه په ورځ کې سره ورځ په شپه کې سره دا کار د الله دی واختلاف الليل والنهار په سورات دو شپې ورځ کې یا په اختلاف د شپې ورځ کې د واري بدوار په حاصله درې مرفل کلتی تجری فی البحر بما ينفع الناس او باغ بیړی کې چروان د فضل اپ کې د فارد فیدی د خلقو او تلور بما انزل الله من السماء بما او چرا وري الله دوري زلا او بذ فایا بالارض بعد موت فصادقي فري بزمګه فس وچوارنا شفقم وبس فيها من كل دابتنا فارکړي دي پرز مې کې هر قسمه سین نصر او وتصريف الرياح فاړول راړول د بازو کې کله بعد شمالي او کله بعد جنوبي او کله بعد مشرقي کله بعد مغربي وتصريف الرياح فاړول راړول د بازو کې اتب وصاب المسخر بين السماء والارض او رې چې کار کله غره شه د فوائد اسماء رزم کې لا خبر لا مبتدا مؤخر او مخکې خبر مقدم ذهن لپاره لآيات لقوم يعقلون صاد بشان دلائل دي الله د قدرت او د الله د وحدت پر چار فعل قوم يعقلون قوم پر چا کر به کې او ډنګري مارو ودا چې لهري کې چې الله د وجود نور کر دے الله د قدرت ډنګر دے اگر ک پټاټي ټپ پر کې او ذات انسان وای هغه مشرک چې الله د وحدت ورکر دے هغه ډنګر دے د ظاهر او د مشرک نمبر ډی ډنګر شه لآيات لقوم يعقلون دلائل دي الله د وجود او د قدرت رب ظاهر او باري او دلائل دي الله د وحدت لقوم يعقلون دا قوم پر چا کر به کې چار کله وسلو بر هر شنو قران قیدم دادا به بعد داغه تخفیفات ازواج شروع کړي وسجل للمشرکین پس اثبات مسریدا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله دوبره دلائل دي الله د قدرت به تحریم کړ دے دوبره دلائل دي الله د وحدت به مشرک دي نمبر کړ دي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله بعد د خلقنا سره دي دوبره وجود دلائل د قدرت او د وحدت الله را هغه تو دي چې سي سوا د الله را اندادا شرکا حصداران د الله سره د مجلس مخکې تحقیق ذکر کړو په معنا د شریک او مساوي مقابل ته ویل کی اندادا اقفاء و امثالا و نظرا امام قرطبی مارا کی بعد د خلقنا تو چې سي سوا د الله را حصداران د الله سره يحبونهم كحب الله دا بیان داږي يحبونهم كحب الله څنګه شرکا شي يحبونهم كحب الله دا مشرکین بل کې د خلانه او باطل او سب شاد دي الله باندې څنګه الله دې بل غیب غړي نو خلانه هغه بل غیب غړي الله پر باندې نزاعات پیش کوي د خلانه او پر باندې نزاعات پیش کوي الله تجوي نو خلانه او تجوي الله بارک طرف رسال غړي نو خلانه بارک طرف رسال غړي بیانې دا حاصل سبا د کلمه مسلمان دي چې په پر سر
سترګو ته وګوري د قرآن چشمه سترګو ته واجب او ته وګوري چې دا خلک سره کې په پور روان دي که په سر روان دي يحبونهم كحب الله بل کید خلال او سره بشاد بل الله بل وګره تفصیل دي يحبونهم كحب الله یوسلو ودر شم نمبر آیات يحبونه په خپل وته تا د بدورګي يحبونهم كحب الله بل کید خلال او باطل او سره كحب الله بشاد بل الله باندې د الله په لور زیاز باندې دارګه د خلال او په باندې نظر بیاز باندې یوسلو ودر شم نمبر آیات د سورته انعام یوسلو ودر شم نمبر آیات يحبونهم كحب الله بل کید خلال او سره بشاد بل الله باندې يحبونهم كحب الله وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم ګرځولې دي مشرکین د فرض الله دا سره چې الله نه پیدا کوي چې فسر وډا ګرځي سهسا فقالوا تقسیم کی د فرضان چې الله جلال الله دا الله حسن شلا د دې په خیال کې ځان کې وهذا نشر کائنات دا موږ د حسدارانو شان غیر فرض نه دلو دړې مقرر کی کما کا به دې وګړه چې الله دا الله نه خو باندې هوا تل زور ورګړي او دا غیر ډېری لريږي فقما کا نشر کائن کو ایسه چې مقرر کړی په ډنګورو کې په فسر کې د حسدارانو د فارمدارانو د فارا درسه کې اسی د الله دبای کې راچي د خدای ذوالي کې قرآن هونه کما ایسه چې د الله مقرر کړی به وای سر را شرکای صاحب يحكمون صاحب يحكمون لا قال چې دی نو صاحب يحكمون دار یو ګورا ورته بر آیات سورۃ شعراء کې بخبر به اقرار کوي صاحب يحكمون يحبونهم كحب الله بلکې سب شاد بل الله باندې يحبونهم كحب الله بلکې سب كحب الله بشاد بل الله باندې لا شفق ورته بر آیات وقالوا وهم فيها يختصمون وابدا مشركين جهنم او دیو پر جانب کی جھگڑے گئی تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين قسم بخله خپل گمراهی باندې میں اقرار وکي خدای قال بس مفید دی تالله ان كنا لفي ضلال مبين قسم بخله موږ په گمراهی کې په کار گمراهی کې ډوبو کړه اذ علت گمراهی اذ نسويكم برب العالمين چې موږ تاسو برابر کړی وي درغه هغه ذات چې ټول مخلوقات رب دے ساز پر باندې نزیات باندې دار کې دا الله پر باندې نزیات باندې ساز پر باندې هغه عالم الغیب باندې تاسو باندې الغیب غړي ان سويكم برب العالمين يحبونهم كحب الله بلکې دا مشرکین د قران او شب شهادت بل الله باندې بلکې دا غیر نزیات والذین آمنوا اشد حبا لله دوباری دی آیات کې یو بارا والذین آمنوا اشد حبا لله آقا سنجی ماد راوڑے اشد حبا لله زیاد محبت کون کی دا اللہ سرا دبری دا مشرکین دا اللہ ساینا مشرکین دا اللہ سبینا کئی لکہ دا آگا پرو بین سیاس ماری دا آگا عالم الغیب گڑی خود مشرکین میرا تقسیم دا او دا مسلمانان میرا تقسیم دا نزدی وجہ دا مشرکین میرا تقسیم دا سنجی يحبونهم كحب الله آگی دا قرآن او سبینا ساتھی لکہ دا اللہ ساتھی دا وجہ دا آگی میرا کبشا دا اللہ سرا او دا بینارو صرف یو دا اللہ سرا مانا دارا والذین آمنوا اشد حبا لله وہ دا اللہ سے میرا خو مشرکین ساتھی خدا آگی میرا کب دا ورزا دا آگی میرا تقسیم دا قرآن او ساتھی او دا مبینار میرا تقسیم دا مانا داشرا والذین آمنوا اشد حبا لله ایمان والا دیر محبت کون کی دا اللہ سرا دا میری دا مشرکین دا اللہ سرا لکہ دا آگی میرا تقسیم دا سوا میرا دا مبینار تقسیم دا صرف دیو اللہ سے میرا ساتھی چاہا میرا دا الوحیت تا یو میرا دا تعظیم دا آگا ضرور سکا دا آدم اور میرا دا الوحیت مختص صفا اللہ پوری چکار ساتھ حاجت روا غیبدار صرف یو اللہ گڑی اور مستحق دے یو اللہ گڑی لگا میرا دا والذین دیو مارا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والا صح محبت کون کی دا اللہ ساتھ میری دا مشرکین دا قرآن حوصرا نصرت کی دا دے ایمان والا صح محبت کون کی دا اللہ ساتھ مشرکین دا قرآن حوصرا دا مشرکین دا قرآن حوصرا میرا دا خدور اکلا کبیر علی دا او دا بلارو دا اللہ سکلا کبیر دا ولی ذکر مشرکین پا وقت سختے کی قرآن حفریدی او چی مومن ویرید بھی بڑس مومن بھی پا وقت تکلیف کی پا وقت چاہتول یو قدر کے چگئے واللہ تاوی لغیر مثال چی مشرکین میرا قبر دا قرآن حوصرا دا مومنانو میرا دا قرآن حوصرا زیادترا ذکر مومنان قل الہ لفریدی لپا سختے کی لپا تکلیف کی یو اللہ تا چگئے یو اللہ عباد کی پاروکی بخلاف دا مشرکین مشرکین پا وقت تکلیف کی قرآن حفریدی لغیر فارم مثال اگرہ سورت
بني اسرائیل چې مشرکین باندې تکلیف راشي سختی پر راشي بیا خپل افریدي به یو الله ته چوي وګوره سورته بني اسرائیل سورته بني اسرائیل وإن مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وشبه ابن برات کول چې کتاب څخه تکلیف په دریاب کې ضل من تدعون إلا إياه رجس تاسو خپل حالات تاسو आवाज کو مگر صرف یو الله ته چغو یا غد لورشي په پرې دی رب نجاكم البر ارسم کله چې خلاص کی تاسو الله وجد ارسم وقال الانسان کفورا دے انسان شکرا وقال الانسان کفورا دار کې وګوره سورۃ عنکبوت چې مشرکین په سخت تکلیف کې خپل انها به فریدي یو الله ته چغوي خپل انها وذارکبو فی الفلک دعوا الله سورۃ عنکبوت اخر آیات وذارکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین وذارکبو فی الفلک فی ذشبت البرات وذارکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم البر اذا هم یشرکون کله چې بیړې کې سوار شي چې غو الله ته وي او خالص کون کې د فرض او انقیاد او تابع در لکه اخلاص کې الله دې دروځي د ازاو یشرکون لا سبب مخلوق الله سے صدر گردیدار کی سورۃ لقمان کی دور سورۃ کی دوبارہ داشا والذین آمنوا اشد حبا لله ایمان والا لک محبت کور کې د الله سره ایمان دو مشرکین د خلانه او سجی مقصد تکلیف فریدی ولو ير الذين ظلموا یا تخفیف ذنبی یا تخفیف اخروی ترکیب او ترکیب د بعد به عبارہ دو ترکیب ته ذکر کړي لو شرطی یرا فعل قلب الذين ظلموا فاعل اذ يرون العذاب داد علت لا اذ يرون العذاب ان دا ظرف اذ يرون داد ظرف اذ يرون العذاب او ان القوه للجاعلت الذي يرون العذاب انا تعريف عاتب دي غير فرا جزاء محذوف ده معنا دا شدا ولغير الذين ظلموا مفعول به بصالح محمود ده ولغير الذين ظلموا چقای مقام فلان ده او جزاء محذوف ده ولو يرى الذين ظلموا اذ روا العذاب حال انفسهم ولو يرى الذين ظلموا اذ روا العذاب حال انفسهم لان القوه لله جميعا لما جعلوا لله اندادا جزاء محذوف لما جعلوا لله اندادا لما جعلوا لله اندادا مرانا ولو يرى الذين كشرفوا يرى فمراد فعلي فمراد رتب سريع علم كشرفوا سالمان فحال فرزان مفعول ثاني محبوب مفعول محذوف قائم مقام د مفعولین د قضا د مفعول واړي کچره فوی ظالمان په حال د خپل نفس لماري او اذن د عذاب د ظرف کله چې وی د عذاب د آزاد برات عذاب د اخرت کچره فوی ظالمان په حال د خپل نفس لماري کله چې وی د عذاب د اخرت عذاب د اخرت وری د علت دی وروړه عذاب د اخرت بز کوي چې ان القوت لله جميعا قوت صرف یو الله رضی الله شدید العقاب ناس عذاب راځي لما جعلوا لله اندادا دی مشرکین بعد الله سے صدار نه ګرځولې جزاء محذوف او مفعول محذوف قائم مقام مفعولین او ریا فماراد او ریت علمی بیا بارا کو ورغیر الذین ضربوا یعلم الذین ضربوا حال انفسهم کجری فوی ظالمان په حال خپل رسول باندې اذ يرون العذاب الاخره کله چې وی عذاب د اخرت په دې حال کې عذاب د اخرت وری دي ځکه ان القوه لله جميعا قوت یو الله غیر خامخ عذاب ور کوي به دې اخلاص دې شي وان الله شدید العذاب الله عذاب على مجرمين مشرکین طلبا جعلوا لله اندادا دی مشرکین بدل الله سے صدر نو ګرځول خو په دې باندې فوی دي ځکه صدر د الله سے ګرځي چې انجام د شرک سره له انجام د شرک باندې فوی دي چې عذاب دي لما جعلوا لله اندادا الا استبر الذين تبعوا به په دې صورت کې بدل نه راغله استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا عذاب کړي دي زونه بدل نه استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا عذاب لپاره عذاب اخروی او تخفیف اخروی شو دې چې د عذاب لپاره عذاب دنیوي او د تخفیف لپاره تخفیف دنیوي او دا لول التمری دي لول التمری او دا ان القوه جميعا دا دې قائم قدام فلان وقائم قبض فلان ولو يرى الذين ظلموا اذ روا العذاب کاش کدا به چلو تمری شر جزا نه واړي کاش کې چې فوي ظالمان کاش کې چې فوي ظالمان کله چې ویری دي عذاب د دنیا په دې باندې فوي ان القوه لله جميعا دا یې براغله
काश के जो कोई सालिमान मुशरिकान कर जीवीना साहब तो दुनिया पदिमान चादर कुव्वत लिल्लाह जमिया जगवत टोल यो अल्लाह रदे व अल्लाह शदीद अज़ाब अल्लाह सावा अज़ाब अलादि अरबैन अज़ाब मकसद दार दुनिया की कि जालिमान मुशरिकान पेश ताकत अल्लाह दे बे खिलाफ न कई तो लौ लितमनी लहताज अल जज़ा और अज़ाब वल अज़ाब दुनिया अदल कुव्वत ay baqado feler ziara kash ke je koy zaliman kala chiwi da zab dunya o takhfif dirish padi bare koy ve jogwat yo allah nadire da musafat gardawale ve jogwat yo allah ne tola allah ne sa azab alada istabarawi istilaf be frisrat ki istilaf yaad ka sab ke bezar shi tabe de bezar shi ke sharat bil ladina tubidu basharana aj kab goldak spidi o basharat shirk o kufr di aw talib ko alanur pe sirawan di ورد قیمت بدی دیو بل بیزار شي یاد قصو کې بیزار شي کې شرار بل الذين تبعوا بشرارنا او ذکر بیزاری کې چورا العذاب یو بل بد کې بیزاری کې چورا العذاب وی عذاب اخرت وتقطعت بهم الاسباب پریب شي بدی باندې اگر رشتید محبت دیو برسرا ا دنیا کې چې کبیره کوله دیو برسرا لا کبیره بالکل منقطی شي ځکه په دنیا په آخرت کې صرف بیره د تقوا او د دین پاتې کیږي نو ټول دوستاری چې د دنیا دی هغه بل سبحانه ګرځي او وتقطعت بالمصباح الا المتقون سيدهم كرادي ټول دو سال باندې ول شمراد وی ادا الا المتقون مگر هغه دوستي چې تقوا د دین وی دا دوستي به صرف باقی وی کله چې بیزار شي ک شرات و شرارنا او ځکه بیزاریږي چې به دي عذاب د اخرت لقد قد بالمصباح وفريم شي بیا غرشتي د محبت دی برسرا وقال الذين اتبعوا لو ان الله قنت ويبشك شرات بشرات هاي ارمان افسوس بیا افسوس کوي د تابعداري ارمان د چې موږ د فار دوباره ته دنیا ته چې موږ دنیا ته بیا شو پر تبرنا منهم ببزار شو بیا وبرشو اتحاد بیا نه کو دا اتحادیات د کافرو لا بیا دا غواړي پر تبرنا منهم کله چې دینا هغه بشرات هغه انګریزان هغه تر بیزار شي پر تبرنا منهم چې موږ بجدا شو دینا کما تبر رو بالله کا سوچ دي دا چې موږ نو کذالک نوريهم الله اعمالهم دارگی يريهم الله خیال دي تابات کفار افسوس په دی باري رکبا بار کفریا چې دنیا کې دي کړی دي په آخرت کې بیا افسوس کوي لیکن افسوس به مفید دی چې په دنیا کې نه کړي دارګه خیر الله پاک دې کفار تابعات کفار افسوس په دې باندې او ما هم بخارجین من النار دغه سبب د نجات لري دغه حسرت دنیا کې حسرت به خماتیا سبب د نجات او ما هم بخارجین من النار کدي خروج غاړي او ما هم بخارجین من النار دا وسلا چې تبریه د ما بین د عابدین د معبودین کې تبریه د ما بین د تعبیر د مدمعین کې ګڼو سورته کې راغلي ابراهیم سورته سبا سورته صافات سورته احزاب سورته کاف سورته مریم یو څو سورته ذکر کوو نمونه نور کو جرا ګوري دا مستابق شي وګوره سورته اعراف کې تبریه فما بين التابعین او مدلوین کې سورته اعراف یو کم څلور ختم نمبر آیات دا تبریه او جګړه شروع کیږي فما بين التابعین او مدلوین کې یو کم څلور ختم نمبر آیات د سورته اعراف یو کم څلور ختم نمبر آیات د سورۃ اعراف تبریه فما بین د عابدین او د معبودین کې او د تابعین او د متبعین کې یو کم څلور ختم نمبر كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها کله چې داخل شي وډرا جهنم ته لعنت وي خپل حد سلمانی حتى اذا داركوا فيها جميعا کله چې راځي شي ټول په جهنم کې قالت اخراهم لاولاهم رسړي ډله چې کوم کشرات دي هغه د چنګلې خره یو ټول ګره زنده‌باد چلواري قالت اخراهم لاولاهم ورسړي ډله خپل بشرارتا ربنا هؤلاء يضلونا اے رب زمونږ دې بشرار موږ گمراه کړیو فاتهم عذاب بذكر اتحادات وي اقاض اے رب زمونږ دې موږ بشرار گمراه کړیو ذلوا فاتهم عذاب ضعف من النار ورګری عذاب د چت قال لكل ضعف ترکم زین راغله لهر یو د فارق تعبیر کوم دو ده لهر یو د فارق د چل آزاد د مدول فارق خپل گمراه او نور گمراه کړیو تعبیر دا عمل کړی دي یو گمراه شو بری د گمراه تعبیرداري وکړه دا عمل د هر یو دي دلی وی لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال اولاهم لاخراهم دا مخلیدنه چې کوم د بشرات د رسالې دي تعبیردار ته وی چې کړی دي شکایت کی وما قال لكم علينا من فضل شرف د فارس تاسو مبارک فضیلت چې موږ د فارس تاسو دا درخواست کوي وذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون وذکر تاسو عذاب پسو د عبارو ساس وذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون وذکر تاسو عذاب پسو د عبارو ساس را وګورا سورۃ ابراهیم دشتم نمبر آیات تابعین او متبعین درمیان کې خلصت د شیطان او داغیر تابعدار درمیان کې داغیر درمیان کې مناظره و مباحثه سورۃ ابراهیم
दोस्तम नंबर आयात ताबीर मुदबिर दरमियान की सूरत इब्राहिम दोस्तम नंबर आयात में शुरू की शलब नबराज ऊपर रसूलुल्लाह जमिया कारबशिदा टोल ताबीन मदबुईन फमेदान द क़यामत के अल्लाह ता टोल फकार ज़ाफा लिल्लज़ीना सगबरू या कमजोरी अज जिंदाबाद वाला कमजोरी लिल्लज़ीना सगबरा वंडांग सोता अगटार ता इल्ला कुल्ला लकुम तबान गुजरा के साथ ताबीर और साथ जिंदाबाद चले वाले टोल पर फलान तुम बुगनून अल बशर व ज़मन सदबा कवरशी फलान तुम बुगनून अल्लाह बिल अज़ाबिल्लाह बिल शकारू व शराब और तवील व अल्लाह वाला देना को मगतला हिदायत करे मगबता से हिदायत करे मगबूब राव तास मुक्ताबिदारी सला कवला सवाल अरे राजना हम सबरना बराबर दे मगबार को फरियाद को सबर को इसमु फी दी मारना भी बहीस वकाल शैतान लम्मा को जनाबरो वो शैतान फोर्द मिंबर मारे मनासे तकरीर बके खुलात बाता कल जिबे सड़क ने शराबर ची जन्नत जन्नत तलाशी जहन्नम जहन्नम तलाशी तकरीर बके खुलात बाता इल्लल्लाह वअदकुम वअदल हक अल्लाह ने उस करे साथ सवाल और दृष्टि पर साथ नबी अलैहि सलाम बारी वादकुम माम साथ सलावत करे दरब से गुना बाद फल्लो द खिलाफ को मा खपल बरगिर कतल भाई वादे बजाने कैसे करे वमा कान अलैकुम सुल्तान तुम्हारा फरता आसमान से जोर लो तसल्लुत लो इल्ला अज़मान फिटा के नो राग से इल्ला दाऊदकुम मा बता सर सवरे गुना था लतास बलम बे का फसजबतु जवाब रशक दावत दरगत तैयार हुई जवाब वासियत दावत कत तैयार हुई जवाब डूर सुन्ना दावत दरगत डूर सुन्ना तैयार हुई जवाब कतल दावत दरगत कतल कवर तैयार हुई कबाब हराम खड़ू दावत कत हराम खड़ू सवारी बस लब्बे बदवा फसजबतुम ली ता समझ मा खबर मदरा मुकाबिल किताब या खबर हम शात और जवला अल्लाह खबर हम शात और जवला अला तलूमुरी शब्द दर शिकत जवाब बनवर की अला तलूमुरी बाब मलामत व पर सर गठ अखलास की वलूबु अनफुसकुम फजार मलामत की मा अना बिमुसरिहुकुम व मा तुजिल सास फरियाद रस व मा तासु मा फरियाद रस इल्ली कफर तो कुफर व मा तबजा जबेजार दास रज तासु मा दसदार कर दवर अल्लाह सबिल कब्र खुजुरिया की लज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम यकिन ज़ालिमात चिज़गीर फर्द अज़ाब दरनाक इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम यकिन ज़ीर फर्द अज़ाब दरनाक ये पूरा सूरत सबा यो दृश्य नंबर आयत की तबरिया फमा बैद आबिदीन व दुआबिदीन की तबरिया झगड़ा मुनाजरा फमा बैद आबिदीन व दार के ताबीन व दुमतबईन उधर की यो कब से नंबर आयत सूरत सबा योबर सलातात योबल मानी रात था इतराजात योबल मानी सूरत सबा यो कब दृश्य यो कब से नंबर आयत सूरत सबा यो दृश्य नंबर आयत ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم كجريمين طاروا بمن أمر عجيبا إذ الظالمان ودروا لشد الله فحضور كي يرجعوا بعضهم إلى مناظر وشوريش فما بين التابعين ومتبعين كي يرجعوا بعضهم إلى بعض القول واپس كي بعض سمين هذا مناظر وشوريش فما بين ذيكي بعض مناظري يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يا كمزوري هذا چندابنا چگلے خرا هذا زندابات چگلے شوي قل هو يا كمزوري للذين استكبروا غټان لولا انتم لكل مؤمنين کچه تاسو نه مې ایمان اورې تاسو موږ دې ایمان واړو دا اتحادات به یو خپل شرارتا قال الذين استكبروا گویا کسان چې ځان غټ کړل و شران قل الذين استكبروا دې چګلې خرو ته دي کمزور ته زنداباد چوالا تعالی نو صدقناكم عن الهدى ور تاسو موږ اړولې دې دل بعد جا کو بسای چې تاسو دین صحیح راوې بل کنتم مجرمین تاسو خپل بیمار وي وقال الذين استكبروا للذين استكبروا نو یا کمزوري غټانو تا بل مکر الليل والنهار ساده عربي همیشه جرګي وي مکركم في الليل والنهار اضافه مصدر مفعول به ده بل مکر الليل والنهار ساسو تدبیر او ساسو بریبن او د شپې او د ورځې استغفرونا قال جتا سمن تامر کاو ان نکفر بالله چې موږ اتحادیت شي چې موږ کوبر کو فال لا باندې وجال نو وګرځو د الله سره صداران تاسو دعوت دې راکاو سر لدا بتا پټوګ دې به کما چا آزاد رده خارب کې دې په کما آزاد کړ چې دې راځه بجال لنا اغنا نفيانا الذين كفروا وابسوم زنجرون پسټونو د کافر کی حریزون الا ما كانوا يفعلون يعملون بدل بر شور کې کافر تم کر دامل دي اجون الا ما كانوا يعملون دارګي سورۃ قصص کی مومن کی صافات کی نحل کی یونس کی دا به ګورا یو بل باندې لا اله الا تعالی لو نتان عابدین و معبودین او دارګي تابعین و متبعین نفر الشرك في ربط پس صرف کې اعتقادات تمر ما سبقان
واقعاتوني كده في الشركة قاضي وشلا باقي دلال وصل في الشركة فعلي بسبب المسألتين يوم مسألة تحريمات العباد وبندگان بكم زمان حلال دي دلال حرامين حرام دي فكلوها او ذيب نزول العباد بندگان جن تقرب د بل چار فال بندگان د فار کم شی پیش کی لگا دے حرام او دا زند دین نے بالکل خارج دا ولا مسألة تحريمات العباد يا ايها الذين كلوا مما في الارض حلالا طيبا ويمان وانا حلال بحرام وي وريتا سنا سنا چې بزمه کې حلالا فذال کې حلال وي طيبا پاک د شبانا طيبه مردا حلالا طيبا حلال او پاک د شبانا ولا تتبعوا خطوات الشيطان بروانه کی بدر کور شیطان پسې اذا تحریم او تحلیل د خبر ځان نه داسر کې د شیطان تابعداري ده ولا تتبعوا خطوات الشيطان بروانه کی فرد د کور شیطان پسې ځان نه تحریم او تحلیل جوړ کړي انه لكم عدو مبين کله شیطان صرف دشمن دے بظاهر اور کې خپل دشمن مبين يظهر العداوه فداګه ویلي دي چې زبر اعظم دي تر هر طرف ندي و ګمراه کوم نه احترقن ذريته فداګه د خپل دشمني اظهار کړي دي په وخت چې کله الله رجيم ګرځاو نه احترقن ذريته ذات النبي به دي ومن خفه ولا تجد اكثرهم شاكرين خپل دعوت د ظاهري دشمن سره داګه دشمن سره تاسو لا تعارف ساتي الا لكم عدو مبين مظهر للعداوه یقینا دا شیطان د پاسه دشمن ظاهرون کې خپل دعوت دشمنی لرام الا ما یامرکم بالسوء والفحشاء کار د شیطان سره امر کوي تاسو بالسوء فافعال شرکی او باری والفحشاء فافعال شرکی او باری بالسوء قول صفت د قول راضي فحشاء صفت د فعل راضي دغه شیخنا نور الله برکذو معنا کوله انما یامرکم بالسوء امر کوي تاسو فافعال شرکی او باری والفحشاء امر کوي تاسو فافعال قبیح او باری خصوصا فعل شرکی باری فعل قبیح هغه دي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون امر کوي تاسو په جو په الله باندې هر مشرک متقول او مفتري على الله دي جو په الله باندې خبر چې تاسو فيږي نو وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله دار ګرت په تحریمات العباد اورت په استدلال د مشرکین باندې چې اتباع نه آباد وإذا قيل لهم اتبعوا کله چې ویل چې دي مشرک تابع شي په دې مسله کې چې مسله تحریر او تحریم لا تابع شي دا کتاب چې الله را لګره چې الله کتاب وګورو چې هغه څه په دې مسله کې تابع شي دا کتاب چې الله را لګره دي جواب سوي قالوا بل نتبع ما فعله آبانا دوای د موږ تابعداري کو دا تر جو مونږ کو چې موږ لري موږ باغ باندې خپل شرعان وذب يعني چې چاته توحید مسلسل مسوینا بشرات طریقې برابر نه وراره ان په مقابل د سنت کې داوي او په مقابل د توحید کې داوي بلت به مار فعله آبانا موږ تابعداري کو دا تر کو چې موږ لري موږ باغ باندې خپل شرعان ولو كان آباهم لا يكرهون شيئا ولا يهتدون مدخول د حفظي استبهام محذوف ايتبعون آباهم ولو كان آباهم لا يكرهون شيئا زبدي په خپل شرعان په څیر اگر کپلارانه پټي کې فایده ولا يهتدون د ودي سبلاري مدعیان عمل بالحدیث چې قبل سمادي او ذات اهل حدیث وي ذات سلفیان وي مدعیان عمل بالحدیث او مدعیان اتباع السلف دا آیات دلیل کی پیش کی په ادب جواز د تقلید دایمه باندې لیکن لا خلو عن الامرين داخل چې استدلال په دې باندې پیش کی لا خلو عن الامر اما ظالمون و اما جاهلون یا خو ظالمان دي قصدا دا آیات په سره کې پیش کی آیات جاهلان دي صرف آیات پیګره قرآن پیګره آیات په خپل باندې میږي تقلید دایمه نه چې په تقلید دایمه لکه آیات معلومه شوه چې دا لا یقلون تابعداري باندې کې په شان د کافر باندې لا تدو تابعداري نه لګوي په شان کسان چې کافر داغي تابعداري معلومه ده چې یا یقلون یحتدون تابعداري وکړي چې کوم یعقلون دی یهتدون دی داغي تابع کرنا ساده چې تابعداري او تقلید د چار روا دي لا یعقلون لا یهتدون دا معلومه چې تقلید دا چې یعقلون یهتدون داغي تقلید جائز بلکې مندوب او مستحب په بعض صورتونو کې واجب غیر په خپل دا معلومیږي بل دا معلومیږي چې دی ایبو ته جاهلان نعوذ بالله وي بلکې لا یهتدون چې ایبت سړي ایبدي لا یعقلون ایبدي لا یهتدون حالانکه ایبت